أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. لسم رکو د سورة بقره شروع شوا. د دې خلاصه او حاصل درې خبرې دي. اول پدې کې بل خباست د يهوديانو بیانې. مفسرین ذکر کوي من قبائح اليهود انکارهم الاوامر و اتيانهم النواهي. د يهوديانو قباحت پدې کې دا بیان شوی دی چې دیو تکم د الله رب العالمین احکامات حکم شو چې دا د دې پابندیو کوي نو دا غینه انکار وکړه. د اوامرو د الله نه انکار کول، د الله د حکم نه انکار کول. و اتیانهم النواهی، او چې د کوم خبرونه او د کوم کارونه منکلی شو نو هغې ته راتله کول، نواهیو ته راتله کول او د اوامرو نه انکار کو. دویمه خبره ذکر د بعضی هغه څه چې واقع شوي په منځ د بني نذیر او د بنو قریظو کې. بنو نذیر او بنو قریظو مابین کې چې کوم واقعات شوي د هغې بعضې ذکر، او دغه شان د اوس او د خزرج قبیلې مابین کې څه شوي. درېیمه خبره تخویب به آخره کې بیان شي، یره. نو اول کې الله تبارک و تعالی دا قباحت ذکر کوي د یهودیانو. الله وی وَإِذْ او کله چې اخذنا واغست منګه میثاقا مضبوط وعده بني اسرائیل د بني اسرائیلنا لا تعبدون چې عبادت بنه کوي تاسو الا الله مگر د یو الله، وبالوالدین او کوي با د مور او پلار سره احسانا ښېګړه. احسان به ورسره کوئ، نیکي به ورسره کوئ. د هغې خبره به منئ. احسان د مور او پلار سره د الله رب العالمین د حق نه وروستو د بندګانو په حقونو کې اولنی حق د مور او پلار دی. دیو سره احسان کول او مور دې ته په حدیث کې دا ویلی شوي دي چې د دې د خپو لاندې جنت دی. مقصد دا دی چې د دې خدمت کوه تا ته به جنت میلاویږي. او پلار ته په حدیثو کې د جنت دروازه ویلی شوې ده. نو که ستا خوښه د دې خدمت وکړه د جنت دروازه به درته کولاو شي. او که د ده نافرماني دې وکړه د ده نه عاق شوي نو د جنت دروازه درته بیا بنده ده. احسان د هغې سره په ډیرو طریقو سره دی، خو مطلب د هغې هر خبره منل چې کوم د شریعت خلاف نه وي. د مور او پلار هر خبره منل چې کوم د شریعت خلاف نه وي. کومه خبره د شریعت خلاف و نو بیا به منې نه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالقه. د مخلوق تابعداري به بیا نه کوې چې کله پکې د الله او د خالق نافرماني راځي. نو الله وی وبالوالدین او کوي با د مور او پلار سره احسانا ښېګړه، وذل قربا او د خپلو خپلوانو سره، والیتاما او د یتیمانانو سره، والمساکین او د مسکینانو غریبانانو سره. وقولو او وایي للناس خلقو ته حسنا ښه خبره. واقیموا الصلاة او کوي پابندي د مانځه، وآتوا الزکاة ورکوي زکات. ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو الا قلیلا منکم مگر لږو ستاسو نه مخ وانړو. تاسو مخ واړو یعنې دا ستاسو زوړ عادت دی چې تاسو انکار کوئ د الله د احکاماتو نه. ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو الا قلیلا منکم مگر لږو ستاسو نه مخ وانړو. وانتم او تاسو مورزون همیشه مخ اړونکي یئ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. اتیان نواهیو ته چې الله رب العالمین د څه نه منع کړي نو هغې ته راتلل کول
او د هغې نه منع کېده. وَإِذْ او کله چې اخذنا واغسته مونږه میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه لا تسفکون چې تاسو به نه تویوئ دماءکم د یو بل وینې. یو مطلب دا دی چې تاسو به نه تویوئ دماءکم وینې خپلې، او نو مطلب دا شو چې خپلې وینې تویول مطلب دا چې خپل بل مسلمان ورور هغه مه وژنئ. بل مسلمان ورور وجل هغه داسې دي لکه خپل ځان وجل او خپل ځان له نقصان ورکول، ځکه مسلمانان به د یو جوسې په شان د کې حدیث کې راځي چې ټول مسلمانان په شان د یو جوسې باندې دي، د یو بدن باندې دي. په بدن کې یو ځای باندې تکلیف نو ټول بدن ته بې آرامۍ. نو د دې وجې نه معنی داسې وکئ چې لا تسفکون نه به تویوئ تاسو دماءکم وینې د یو بل، ولا تخرجون او نه به وباسئ تاسو انفسکم یو بل لره من دیارکم د خپلو کورونو نه. او انفسکم دلته هم ځکه ووایه چې نه به وباسئ خپل ځانونه خپل نفسونه، مطلب دا دی چې بل سړی او بل مسلمان هغه د وطن نه شړل، د کلي نه شړل هغه داسې دي لکه ځان چې وباسي. ځکه وجه داره مسلمانان رونه دي. انما المؤمنون اخوه ولا تخرجون او نه به وباسئ تاسو انفسکم یو بل لره من دیارکم د خپلو کورونو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکه وانتم تشهدون او تاسو گواهان یئ. ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دغه خلق یئ تقتلون انفسکم چې وجنئ تاسو یو بل لره وتخرجون او باسئ تاسو فریقا یو ډله منکم ستاسونا من دیارهم داغی د کورونو نه تظاهرون مدد کوي د یو بل علیهم داغی په خلاف باندې بالاثم په ګناه والعدوان او په زیاتی سره، په ګناه او په زیاتی سره. بالاسم د دې نه مطلب دا دی چې فی معصیتی حقوق الله، چې تاسو ګناه د یو بل سره امداد کوئ په ګناه کې، مطلب د الله رب العالمین حقونه ختموي. او عدوان معنا مطلب چې تاسو د بندگانو حقونه ختموي. و ان یاتوکم او کچرته دی راشي تاسو ته، و ان او کچری یاتوکم راشي دیو تاسو ته او سارا قیدیان تفادوهم نو تاسو خلاصوي اغی لرا، یا تاسو پیدیه ورکوي د اغیر طرف نه. او یا داسې مانم کولی شي چې تفادوهم تاسو خلاصوي اغوی په پیدیه ورکولو سره، تفادوهم تاسو خلاصوي اغوی په پیدیه ورکولو سره. وهو او حال دا دی محرمون چې حرام کړی شوي دی علیکم په تاسو باندې اخراجهم ویستل د اغوی. افتؤمنون آیا نو تاسو منئ ببعض الکتاب بعض حکم د کتاب، وتکفرون ببعض او انکار کوي د بعض حکم د کتاب نه، بعض کتاب منئ او بعض نه منئ. تورات او وسم دا حکم دی چې تاسو بعض قرآن منئ او بعض نه منئ. یعنی مطلب دا چې دین کې پورا داخلېدل پکار دی. اصل کې دا واقع دا سوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې نه مخکې چې اوس یو ډله د عوامو او یو خزرجو، اوس او خزرج د وروستو مسلمانان شوي دي او بیا د یو بل رونه ګرځېدلي وو، خو مخکې نه د دې ډېر غټ جنګونه تیر شوي دي، اوس او خزرج. په دغه دور کې په دغه ځای کې بیا بنو نذیر او بنو قریظه چې دا د یهودو ډلې وې دا اوسېدل. نو د مخکې نه په دغه مدینه کې اوس او خزرجو او بیا بنو قریظه او بنو نذیر د مولیانو یهودو دیومو شاملو دلته. د اوس او د خزرج بخپل مابین کې جنگ جګړې وي او جنگونه و ډیر زیات. نو دیو د هغې سره ځان شامل که. بنو نذیر شامل شو د خزرج سره او بنو قریظه شامل شو د اوس سره. نورا
دیو د یو هغه یو د یو ډلې ملګرتیا وکړه او بل د بلې ډلې ملګرتیا وکړه. په دې یهودو خدا پابندي وه چې تاسو به یو بل نه وژنئ، ځکه دیو مسلمانان ګڼلی کېده او دیو هغه ټایم کې مسلمانانو چې یو بل به نه وژنئ، یو بل به د کورونو نه وباسئ. نو دیو د دې حکم نافرماني د الله کوله، ځکه بنو نذیر چې ملګري شو د خزرج، نو که چېرته او دارنګې د بنو قریظه ملګري شو د اوس، نو که بنو قریظه به جنگ د اوس به جنگ راغی د خزرج سره، نو او د بنو قریظه به د اوس په ملګرتیا کې د بنو نذیر سره جنگ کاو، هغه به د کورونو نه ایستل، هغه به وجل. او بنو نذیر به د خزرج په ملګرتیا کې د بنو قریظه سره جنگ به کاو، هغه به د کورونو نه ایستل، هغه به وجل. د دې حکم نافرمانی به د الله کوله، یو بل به وجل هم او دغه شان یو بل به د کورونو نه ایستل هم، جلاوطن کول به هم. خو بیا بل طرف ته که چېرته یو بنو قریظو کې یو انسان هغه به د خزرج په غریب کې راغی، ځکه خزرج او بنو نذیر ملګري وو، نو بنو قریظه چې دا د اوس ملګري دي دا به د خزرج په قید کې راغی، نو بنو نذیر به د هغې دپاره بیا چاندې کولی او دغه خپل یهودي به راخلاصه او که چا ورته ویل دا کار ولې کوئ، وی چون کې موږ باندې دا لازم دي چې ستاسو یهودي د چا په قید کې راشي، په جیل کې راشي، نو به راخلاصوئ. نو یې ځکه راخلاصو. په دې کې د دیو د دنیا فایده وه، ځکه چانده به ډېره وکړه او روپۍ به یې ځان له واخیستلې، څه لږ لږ په هغه باندې ولګولې. نو په دې باندې به عمل کو، ځکه دنیاوي فایده یې وه پکې، او په دې بل به عمل نه کو، یو بل به وجل. نو الله رب العالمین هغه واقعي طرف ته اشاره کړله. الله یې پما جزاؤ پس نه دا جزاؤ سزا من د هغه چا یفعل ذلک چې کوي دا کار منکم ستاسو نه، الا خزیون مگر شرمندگی دا رسوایی دا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې، و یوم القیامت او په ورځ د قیامت یردون واپس بکلی شي دیو الی اشد العذاب سخت عذاب ته، ډیر سخت عذاب ته. وما الله او نه دی الله تعالی بغافل خبره عما تعملون دا هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. تخویف یره اولئک الذین هم دا هغه خلق دی اشتروا الحیات الدنیا چې غوره کړی دی ژوند دنیاوي بالآخرت په بدله د آخرت کې، فلا یخففو پس کم به نه کړلی شي عنهم د دیونه العذاب عذاب، ولا هم او نه به د دیو سره ینصرون امداد وکړلی شي، مدد وکړلی شي. الله رب العالمین وایي عذاب به ترې کم نشي. د عذاب د کموالي یو څو طریقې دي. یو دا دی چې مقرره عذاب کې اساني راشي، نو دا هم نه کېږي. دویم دا دی چې مستقل عذاب ختم شي، نو دا هم نشي کېدی. دریم دا دی چې عذاب لږ کم شي، نو دا هم نشي کېدی. څلورم دا دی چې لږه چوټي په دې عذاب کې وشي، نو دا هم نشي کېدی. دا ټولې طریقې دلته نفي شوي دي چې دیو د عذاب دا به دیو نه کمیږي نه. د آیتونو ترجمه دوباره واورئ. وَإِذْ او کله چې اخذنا واغستله مونږه میثاقه مضبوطه وعده بني اسرائیل د بني اسرائیلونه، لا تعبدون چې عبادت بنه کوئ تاسو الا الله مگر د یو الله، وبالوالدین او کوئ به د مور و پلار سره احسانا ښېګړه او ښایسته سلوک، وذی القربا او د خپلو خپلوانو سره، والیتامه او د یتیمانانو سره، والمساکین او د مسکینانو سره، وقولو او وایي للناس خلکو ته حسنا ښه خبره، واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه، واتو الزکاة ورکوئ زکات، ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو الا قلیلا منکم مگر لږو ستاسو نه مخ وانړو، وانتم معرضون او تاسو همیشه مخ اړونکي یئ. وایز او کله چې اخذنا واغسته مونږه میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه، لا تسفکون چې تاسو به نه تویوئ دماءکم د یو بل وینې، ولا تخرجون او نه به وباسئ تاسو انفسکم یو بل لره من دیارکم د خپلو کورونو نه، ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړه په دې وعدې چې منو،
وانتم او تاسو تشهدون گواهان یی ثم انتم بیا تاسو هاولای دغه خلق یی تقتلون انفسکم چې وجنی یو بل لرا وتخرجون وباسی تاسو فریقا یو ډله منکم ستاسونا من دیارهم داغی د کورونونا تظاهرون مدد کوي د یو بل علیهم داغی په خلاف بالاسم په کولو د ګنا والعدوان او په کولو د زیاتی و ان یاتوکم او کچری دی وراشی تاسو ته وسارا قیدیان تفادوهم نو تاسو خلاصوي اغي په پیډیا ور کولو سرا وهو او حال دادی محرمون چې حرام کړی شوی دی علیکم پتا سو باندې اخراجهم وستل داغوی افتؤمنون آینو تاسو ایمان لرئ آیانو تاسو منی ببعض الكتاب بعض حکم د کتاب وتکفرون ببعض او انکار کوي د بعض حکم د کتاب نه پما جزاء پس نه د سزا او بدلا من د هغه چا یفعل ذلک چې کوي دا کار منکم ستاسو نه الا خزیون مگر شرمندگی دا رسوایی دا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوی کې و یوم القیامت او پورز د قیامت یردون واپس بکلی شدیو الی اشد العذاب ډیر سخت عذاب تا وما الله او ندی الله تعالی بغافل خبره عما تعملون دا غسنا چې تاسو یې کوي اولئک الذین هم دا هغه خلق دی اشتروا الحیات الدنیا چې غوړه کړی دی ژوند دنیاوی بالآخرت په بدله د آخرت کې فلا یخفف عنهم العذاب پس کم بنکړل شي دیون عذاب ولا هم ينصرون او نبد دیو مدد وکړل شي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك